زموږ د افغان په ذهن کې دا شی راځي چې یاره زه دا میډیکل فیلډ ته ولې ځم. په دا انټري ټیسټ میډیکل دی فیلډ دی، په دې کې لک ډېر زیات کار کوي، محنت کانسټنټ دی، محنت خو به خامخا کوي لیکن قسمت هم کار غواړي. دی افغان سته چې په 0.01% لا پاتې شوي دي، 0.01. یاره میډیکل فیلډ چې دی اګر اصل چې دی صفا خبره ده. ایم بی بی ایس لیول پر چې دی، ایم بی بی ایس لیول پر چې موږ کوم سبق وایو هغه کې تا ته دونه بیسیکس د سرجریانو دا شان ګره ده معلوم وي، بیا چې کوم د سرجریز دا شان کوي هغه سپیشلایزیشن والا کوي. اوس جنرال سرجن جلا دی، اوس خو دونه سپیسیفیک سلو ګوره جنرال سرجن جلا دی، د ام ټي سرجن جلا دی، د آی سرجن جلا دی، نیورو سرجن جلا دی، د توریسیک سرجن جلا دی د لنګز لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم ټوله به ښه یاست او روغ جوړ به یاست. زما خپل ډېر دلي خواهش و دغه شی چې یاره زموږ چې کوم جونیرز دي یا زموږ را روان نسل چې کوم دی دوی سره زه یو کوچنی خپل سیشن دا رقم جوړ کړم او سره کښېنم دوی سره چې دوی زه خپل زما چې کوم آیډیاز دي یا زما چې کوم سوچ دی دوی سره زه خپل هغو سره شیر کړم او دوی ته چې کوم ګایډلاین میلاویږي نو ګایډلاینس ورته ورکړم او دوی ته نو ولې اکثره چې دوی موږ سره اکثره دا زموږ جونیر الفان چې دی جونیرز اف ایس سی والا یا میټریک والا نو زموږ مالیداران یا زموږ پښین خلک ما سره ډېر پوښتنه کوله د میټریک په لیول یم د اف ایس سی په لیول یم. میټریک لیول دا رقم پوښتنه به کوله چې د بي ار سی د ایډمیشنز په باره کې تاسو په بي ار سی سبق کولی دي څنګه ایډمیشنز دي څنګه کرایټیریا ده بیا دغه بعد چې دی د ام بي بي ایس بعد چې ما ام بي بي ایس وکړ هغه بعد هم خلکو ډېر پوښتنې کولې چې ته موږ ته مطلب څنګه طریقه کار ده د لارو لیکه راشه ګایډلاین څنګه دی ولې زموږ خلکو ته معلوم دي پیرنټس اکثره هغه د تعلیم سره ډېر شاته وو نو زامن خواهش به دا و چې په زامن فردر سټډیز وکړي نو د دې لپاره به ګایډلاین ضرورت و. نو زما خپل ډېر دلي خواهش و هغه کور ودان د غلام نبي صاحب چې دا مطلب موږ ته ماته وویل چې یاره دا کوم سیشن ما زه خو تیار یم مازدیګر باندې به زه درځم نو دا د خدای پاک یو ډېر غټ بلیسینګ وي چې یو ښه سینیر دی چا سره وي چاته ګایډلاین ښه ورکړي ولې چې وایي طبیب هغه چې پر تېر سوي نو موږ اول بس روان ولو چې میټریک مې وکړي دغه بعد اف ایس سی بیا دغه بعد لار لیکه سمه نه رامعلومېده د دې انټري ټیسټ اکیډمي رامعلومېده نکسه رامعلومېده او بس خدای پاک راباندې مهربانه شو تر نو نه دی مې بس خدای پر راوکړي نو دغه د خدای پاک یو ډېر ښه بلیسینګ دی چې په هر فیلډ کې میټریک تی هم زه دغه وایم تا اوس میټریک وکړي تا تر دا سټیج تېر شوې سبا ته یو طبیب شوې مطلب د دې شیغه تی بیا خپل جونیر سره داسې ورښایست یاره دغه د ما څه کمزوریانې وي لهذا ته میټریک دا رقم وکړه بیا اف ایس سی سبا ته وکړې بیا سبا اف ایس سی کې به ته دا شی وښایې خپل جونیر سره چې یاره زما خو اف ایس سی کې د ما سره دا کوتاهیانې وه چې دا کمزوریانې د ما سره تېرې شوې لهذا ته په اف ایس سی کې دغه چې کوم کمزوریانې تاسو پاتې شي دغه شیان به ته کور کوې بیا چې ته هر فیلډ لاړ شي که اګریکلچر لاړ شي که میډیکل فیلډ لاړ شي که انجینرینګ لاړ شي که ام بي اي خواته لاړ شي چې هر فیلډ خواته چې کوم شی پر تا تېر شو ته به خپل جونیر سره وایي چې دا شی بیا فایده ورسوي خپل جونیر سره دا چې کوم په دا فیلډ کې راځي ستا فیلډ ریلیټډ فیلډ چې کوم دی هغه کې د خپل ستا جونیر چې دی په هغه کې ته ګایډ کړي دا باید چې موږ خپل یو قسم فرض وګورو د دغه یو هغه درته تېروم مثال په زموږ سره په مریاباد کې زموږ یو کلاس فیلو هزاره ولو هغه څه چم کوي هغه میټریک وکړي زموږ سره په بي ار سی کې درېیم پوزیشن هولډر په غرب افغانستان کې نو هغه هم تعمیرونه لراوي هغه څه چم کوي هغه په سیکنډ ټایم بیا ټیوشنان ویل د فرست ایئر د دوی خپل مریاباد خپل اکیډمي وله د سینیر و دته اکیډمي وله دی راولاړ شو د خپل اووم اتم نوم لسم ته د اکیډمي ویل فری اف کاسټ یو پی ام نه پر خرڅول دی چې د اف ایس سی تیاری چې کول د سینیر سره د سبق وای د هغه چې کوم بیا سینیر الکون هغه د خپل سینیر سره وای مطلب ګرده دغه د ایران طرف سره دی هغه وراتلی فن من د اکیډمي هغه کوي دی چې د کوم سینیر الکون چې هر سینیر چې براوت هغه د خپل جونیر ته د رقم فری اف کاسټ د سبق وای او دې ته به د چې کوم هغه کال ګایډلاین ورکول چې مطلب مخته به څه کول پکار ته به څه کوي نو زموږ نن موضوع چې دا خداغه ده چې زموږ څنګه چې دغه شاته هغه لګېدلې دی چې زموږ ټاپک چې کوم دی چې روډ میپ فار پری میډیکل سټوډنټس ان دیر فیوچر چې پری میډیکل سټوډنټس اف ایس سی کې چې دی راځي میټریک وشي دغه بعد چې دی د پری میډیکل څوک مختلفه فیلډز راځي مطلب د میټریک بعد انسان دا سوچ جوړ شي چې زه به څه کوم دا خو زموږ بدقسمتي ده دا شی خو اصل کې جوړېږي په 9 to 10 کې دا لږ دماغ ور جوړېدنګ په لږ په ذهن کې دا جوړېدنګ چې ته به کومې خواته ځې دغه بي ار سیز په کریډټ کالجان کې دا شی په
19 کې لا جوړي دا شی په 19 کې لا جلا ځي اتمه باج د مازي اتم ایگزام یې وسی د سالک کښینې ګرځه چې لکه تکن خواته ځي میټریک 9 10 مطلب تاسو تکن خواته ځي دی پرمختګ کې خواته ځي انجینرینګ خواته ځي اډمنستریشن خواته ځي میډیکل خواته ځي انجینرینګ خواته ځي هر خواته چې ځي وسله راته وای نو په نوم په لسم کې نوم کې لا د دې سبجیکټ سره به چینج کړي کمپیوټر ساينسز خواته ځي هر خواته ځي نو زموږ خو بدقسمتي زموږ په پرایویټ سکولو کې یا سرکاري سکولو کې دا شی نشته په بي ار سي زو په کې دا شی شته هغه دا چې شروع په ځین کې لاول او چې مطلب دا لکه دی د سوچ دی وزنه انجینیر جوړیږم هر انجینیر چې الکتریکل سي میکانیکل سي اټومیک انرژي هر خواته دی د تاول او چې تاسو میتس خوندر کوي ک میډیکل فیلډ خوندر کوي بایولوژي چې کوم ده د اول او چې مطلب کمپیوټر میتس خوندر کوي انا دی هغه ځای سره جلا کی سیس دا خو د بیسیکس موږ غوښتي دی بای چې د 9 10 سره شروع شي دا که زموږ مې پرایویټ سکولو والا کدا شي او بای چې دا شی وسله کی ایټ کی د وخت سره مطلب دا شی چینجز سوکا راوي مطلب 9 10 کې لا چې دی انجینرینګ سټوډنټ جلا کی د میډیکل سټوډنټ جلا کی خیر خو اوس زموږ غوښتي دی د میټریک بعد دا شی شروع کیږي نو الګ په ځین کې چې دی دا سوچ کوي چې وینې ز ډاکټري کوم زما سوچ دی ګر ډاکټري خواته زی زما ته خوند راکوي بایولوژي خوند راکوي نو دغه د پاره چې دی به اول دا شی کوي دی به دا ذهن جوړوي چې زما 9 to 10 زما بنیاد دی صحیح شو دی به د 9 10 کې بل دا مهنت شروع کوي چې زما ګوره هر شی چې ته بلډینګ لس منزله شل منزله بلډینګ جوړوي ته به اول چې جوړوي بنیاد جوړوي ستا مین شی ګره پر چش ولاړ دی پر بنیاد باندې بنیاد کې بس ستا اول سر زموږ د پښتون ماشاءالله شدي سنټرانس ته انګلیش سنټرانس شه سنټرانس ته انګلیش ته سترونګ کیو سره صحیح سو داغه سره سات چې دی کوم د کورس ورک دی 9 to 10 ښه هغه شپ مطلب اول په شک کنسپټ باندې وول سي چې شد په هر شي سر خلاص داغه بعد چې دی د 9 10 داغه بعد هغه لفظ راټک د بي ار سي زو لور بي ار سي کوم لور لای والا یا د کریډټ کالجز والا دا ول زونه ډیر نمبر واخی هغه نمبر په ډیر واخی د اول ناس دی ټیچران کنسپټ ورکړي کتاب بغیر ورته وای چې دا شی دا رقم دغه بعد د سر په خلاص دوی بیا لفظ راټکی د دون راټای چې دا لفظ په پلاني کتاب کې پلاني ورکه د طریقې دی ورکه نمبر لور باندې لاین نمبر لور باندې نو دغه چی شته دا الکوانو د پوزیشن چې اخیلا نمبرونه چې ډیر اخی هغه دا په دا طریقې اول کنسپټ کلیر سي چې چاته خبره وکړه ټیچر سبق کوي د هغه سر خلاصول دغه بعد دی واته ور چې دی کتاب ختمي چې واته ور سړي ختم کړي لکه قرآن شریف سړي راټاسي دا رقم پوښ سي نه حافظ قرآن دا رقم دا ور ټی تیزي نو دا د بیاسي والا اکثره دا رقم کوي اول کنسپټ کلیر په خبره پر سر خلاص دغه بعد چې دی هغه شی راټکی نو هغه سیم دی چې دی ایگزام پکې په پرچا کې هغه شی ویل کې نو خلک دغه وایي چې یار دا خو نقل سوی دی هغه نقل نه دی هغه چې د دون ډیر ولې یو دونه راټکړي دا ول دغه خبره چې مطلب دی بنیاد د بنیاد په سترونګ سي 9 10 د سترونګ سول د بنیاد ټایټ واچوي اف اس سی کې دا ول سوچ دماغ کلیر دي چې زه به دا خواته روان یم د دې په بي ار سي کې دا شی وسمجاوي چې به ستاسو دا شی دا ستاسو ټارګټ دی دا به ته خامخا کې زموږ ټیچر ولو زموږ ام بي بي اس وصول ام بي بي اس سټانچ وصول نو ټیچران حال باقاعده پس کې چې به ته څه سوال چې ولاره ته د چې ورته چې ما په بي ام سي کې 6 سوي دا ورته وای مطلب ډېر شاباش نه ورکوي ولې ته په اوپن میریټ په ډیویژن میریټ یا په ډیسټریکټ میریټ باندې نور کالجز ته ولنه ولاړې مطلب د ریسټ اف کنټری چې د کینګ اډورډ ګروپ دا و دا نور چې کوم نو دی زین دا جوړ کړی اوله نو اول شی چې کوم دی بنیاد بیا ستا کانفیډنس ستا په ځل کې دا کانفیډنس وي ستا په دماغ کې دا کانفیډنس وي چې زه کوي سم زه همت وکم دا هر سیټ د نقصان د اصل کېږي زه همت خالي وکي صحیح سو نو اول شی چې زموږ غږر چې هغه کم جوړیږي هغه ګره پر بنیاد باندې دی صحیح دی بیا دویم زموږ د افغان په ذهن کې دا شی راځي چې یار زه د میډیکل فیلډ ته ولې ځم صحیح شو د میډیکل فیلډ ته ولې بس ځم څه وجه ده ولې انجینرینګ خواته نه ځم ولې کمپیوټر ساينسز خواته نه ځم بلې خواته ولې نه ځم صحیح دي نو د دې د ټولو د میډیکل فیلډ چې کوم هغه دی هغه افغان چې خوشي هغه په دا خوشي چې یار دا یو امپیکټفول ورک دی مطلب په معاشره کې یو اثر لري ډاکټر جوړېدل او ډاکټري کول دا ډېر یو نوبل پروفیشن دی ډېر مطلب د انسانیت سوز هغه چې دی انسانیت پر ځل کې چې دی درد رکھنے والا یو پروفیشن دی صحیح دی نو دا د وجه اکثره خلک خوشي دا میډیکل څوک کوي هغه د غزین کې راولي چې ویني یار دا ډېر یو قابل مطلب قابل تحسین پروفیشن دی صحیح دی دویم چې دی
چار څوک ام بي بي اس وکړي یا ډاکټري وکړي نو دغه بعد چې دوی د ډاکټران مطلب اکثر نور فیلډو کې اکثر ډېر خلک دي هغه بېروزګاره ګرځي هغوی هغه بېروزګاره شوم ګریجویشن مې وسول 4 کاله 5 کاله مې تېر کړل سبقان مې وویل محنت مې وکړي اوس بېروزګاره یم چې پوسټونه نه راځي نوکریان نه راځي نو ډاکټر چا څوک ام بي بي اس کوي اول دغه سوچ کوي چې به زه د جاب لپاره دا کار نه کوم دا سبق زه د جاب لپاره نه وایم دا چې هر څو ته جابلیس سي هر څو ته هغه بیا هم ته والنټیرلی په یو هسپتال کې یو کلینیک کې یو فاونډیشن سره ته کښېنستی سي ته والنټیرلی رضاکارانه طور پر د انسانیت د عوام ته خدمت کوی سي په هره طریقه باندې صحیح سو په دا فیلډ کې دا شی شته دریم چې دی بیا د انسان ذهن سره چین سي دا فیلډ چې انټلیکچوال چینج را روان په دې کې انسان ذهن سره چین سي چې یاره څو وخت سره سوکه د پرسنالټي ګروم کېږي د ژوند کې د چینجز راځي سوکه په سوچ کې په فکر کې چینجز راځي صحیح سو او بل اخري چې دی زموږ خلک نن سبا سره د میډیکل فیلډ سوینه هغه جوړ کړی چې خلک د پیسو د معاش ګټو ذریعہ ده فاینانشل ریوارډ په دې کې چې هر څو نسبت ملا او تا خپل ریسک روزیدون درکې چې خپل ژوند کې وساتي شپه خوشحالي سره په دا کې خدای پاک هغه یې شي دا د میډیکل فیلډ مطلب ګټي دي چې انسان کې په هغه پرسنالټي کې چې د پرسنالټي کې چینجز راځي د په سوچ او په دماغ کې فکر سو هغه راځي د خپل چې د معاشي تور پر نظام برابروي سي خدمت خود سره 24 غنټې لري پیسې واخم ته فیس وکړه مریض وګوره ناجوړه تعالی راسي ته فیس واخه دغه باوجود فیس هم جوړ واخه خپل هغه چې دی دغه باوجود به تا ته دعاوې کوي چې کور دی ودان چې د جوړ سي سبا د نه جوړي څخه خلاص دی به تعالی دعا کوي چې کور دی ودان یا رحمت دي دون مطلب د درد دغه څخه خلاص کړم کاغذ پنساري کشپینجري کځواني کښنی هر څه چې د درد دغه څخه خلاص کړم دی تا ته دعاوې درلکې نو په دا فیلډ کې دغه شی شته اوس د دې فیلډ به څه توانونه دي توانونه چې چې یاره فیلډ چې دی لینتي دی اوږد دی 15 کاله مسلسل ستا سبق دی او د دې سبقانو ډېر مطلب د دې کورس چې دی هغه ډېر لینتي کورس دی کتابونه بیخي ډېر سبقان به وایي محنت به کوي بنیاد به اول جوړوي میټریک او اف ایس سی کې به ستا بنیاد شي دا چې ته دا سیټ اخلي سیټ ته واخلي هغې دپاره به انټري ټیسټ کې به ته ټایپ ډبل محنت کوي انټري ټیسټ کې د سیټ واخلي د هغه بعد چې کوم 15 کاله ستا ام بي بي اس دی هغه کې هم کورس لینتي دی سبقان به وایي خواري به کاږي صحیح سو بیا دویم چې دی په دې کې سټرس لیول زیات لږ دماغي طور ستړیا ډېره لري په نسبت د نور چې کوم سبجیکټ دی یا د نور کوم فیلډ چې کوم دی دغه په نسبت د دې لږ خواري زیاته ده صحیح دی د سټرس به یې خامخا به په ژوند کې په دې کې څه سټرس زیات راځي نو دا شي ته به ته منټلي تیار یې چې یار یو خو کورس یې ډېر لینتي دی بل سټرس لیول یې څه زیات دی ایز کمپیر ټو د نور چې کوم فیلډز دي صحیح سو او دغه بعد چې دی فاینانشل برډن هم خامخا ته سبق وایي سبا ځې د بار وځې د باندې وځې مطلب بار سبقان وایي یا د علاقې څخه د باندې وځې کوټ له ځې خام دلته میډیکل کالج نشته یا به ځې کوټ له بي ام سي له کیمز له ځې یا بل پنجاب خوا ته ځې یا سیند خوا ته ځې نو به جیب خرچې به خامخا تاسو ترسره وي لږ دغه پر انسان باندې هغه هم اثر کوي صحیح سو اوس راځو د دې څه چې موږ مطلب د انټري ټیسټ پاسېدو طریقه څنګه پاسېږي د دې ټیسټ اول چې کوم نوم دی انټري ټیسټ تا میټریک وکړي تا اف ایس سی وکړه دغه بعد چې دی تا د انټري ټیسټ تیاري کوي دې ته انډیکیټ وایي زموږ په هغه کې د انډیکیټ تیاري کوي انټري ټیسټ دې ته څه وایي انډیکیټ د پی سی ایس ایس او یا د پی سی ایس والا چې کوم تیاري کوي هغه ته د کمپیټیټیو ایگزامز وایي دا چې دی انډیکیټ دا د اف ایس سی بعد شروع کیږي مطلب میډیکل اینڈ ډینټل ایډمیشن کالجز میډیکل اینڈ ډینټل کالجز ایډمیشن ټیسټ انډیکیټ صحیح سو دا د مخفف ایبریویشن دی یعنی اف ایس سی تا وکړه د چې د میډیکل انټري ټیسټ کوي هغه ته انډیکیټ ټیسټ وایي اوس انډیکیټ ټیسټونه چې دي زموږ په صوبه کې چې دي ټوټل 4 میډیکل کالجز دي سرکاري چې کوم دي او پرایویټ کالجان هم شته کیمز په نامه سره کوم کوټا انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز چې کوم دي نه نو اوس زموږ د سرکاري کوم کالجان هغه کې یو بي ام سي دی بولان میډیکل کالج کوټا بیا نور درې میډیکل کالجان چې دي نانی چې کوم خلاصول یو څلور 15 کال کې یو مکران میډیکل کالج دی په تربت کې یو جلاوان میډیکل کالج دی په خوزدار کې یو چې دی په لورلای میډیکل کالج ال ان سی چې کوم دی لورلای میډیکل کالج په لورلای کې زموږ ټوټل دغه څلور سرکاري کالجان دي زموږ کوم سټوډنټس دي چې کوم څوک د انټري ټیسټ تیاری کوي یا اوس میټریک پاس د چې اف ایس سی کې یا اف ایس سی پاس د انټري ټیسټ تیاری کوي نو هغه په سوچ کې چې دی دغه څلور میډیکل کالجان اول د دې په مین پرایورټي چې په دې کې وزید میشن اخمول دا سرکاري دي دغه خرچه چې د سرکار ده ته خالي انټري ټیسټ کلیر کړ
ستا دلته ام بي بي اس 15 کال ستا فري اف کاست تا هغه ملایوي اوس چې د ایچ سی سټان هم راځي راغلي دي هغه اوس په حکومت مطلب هغه اناونس کړی دي 225 سټان دي هغه ته چې دي مطلب هغه اوپن میرټ سټان دي تا مطلب د بولستان کالجز او دغه رقم د سیند میډیکل کالج کوم دی دغه رقم د پنجاب په دې ګور کې به کېږم په دې ګور کې تاسو هغه باندې چې په ټاپ میرټ کې راشي تاسو دی مطلب اډمیشنز ملایوي اوس موږ غواړو د دې کوم مطلب د انټری ټیسټ تاور کې چې اوس په بي ام سي کې څنګه سیټ اخلي لورلای میډیکل کالج کې څنګه سیټ اخلي او په مکران میډیکل کالج کې څنګه سیټ اخلي خوزدان میډیکل جلوان میډیکل کالج څنګه سیټ اخلي د خپل کرایټیریا چې د هر کالج غو زموږ د پښین غو چې دی په بي ام سي کې د دې ټوټل ډیویژن د ډیسټریکټ میرټ غو دول سیټان دي څو سیټان دي ټوټل دول سیټان دي او د مکران میډیکل کالج کې لورلای میډیکل کالج کې او جلوان میډیکل کالج کې یو سیټ دی یعنی دا ټوټل ملا کې زموږ د ټوټل څو سیټان جوړي چې کم از کم 15 سیټان صحیح سو د چې میډیکل انټری ټیسټ تیاری کوي الک د اف اس سی بال د کم از کم مطلب دا 15 سیټان لپاره د الیجیبل صحیح سو او په بي ام سي کې چې دی یو زموږ د بي ډي اس سیټ دی د ټوټل درې د ډیویژن سیټان دی په دې کې مطلب یو د پښین مطلب دی اخر صحیح سو د بي ام سي چې کوم سیټان دي دا تقسیم شوي دي په پروویژنل میرټ کې صوبایي میرټ چې انټری ټیسټ ورکړي دغه بعد چې کوم د دې سیټان دي هغه په یو صوبایي سیټان کې تقسیم شوي دي بیا په ډیویژنل میرټ کې بیا ډیسټریکټ میرټ نو زموږ پښین الکوان خو ته معلوم ماشاءالله شکایبل الکوان دي هر کال چې تقریبا کم از کم 20 سے 25 30 پر هم زموږ د پښین الکوان سیټان سیوي دي هغه سره کم سیوي ټوټل خو 15 سیټان دي په میډیکل کالجز کې کوټا سیستم باندې نه از مخ خپل میرټ باندې لیکن زموږ هغه وځي 25 30 وځي هغه په دې وځي چې د پروویژنل میرټ اته ټاپ هغه تقریبا 22 سیټان دي هغه کې دي چې د پروویژنل میرټ کې اول و اته کوان یا څلور 15 کوان د پښین غراس بیا په ډیویژن میرټ کې درکم 2 کوان راځي بیا زموږ خپل چې د پښین ډول سټاند دی هغه خاص زموږ دا رقم زموږ سټاند ورسېږي تر 22 سے 25 30 سټاند وسی نو دا رقم زموږ هغه چې دی بیا که د کم الکوان مطلب خدای نخواسته په سرکاري کالجان کې سټاند نه وسی هغه الکوان بیا څه چم کې څوک چې یا جمع پوندې لري یا کور مور پلار فاینانشلی سټیبل یا فاینانشلی سټرونګ وي هغه بیا څه چم کوي نو هغه بیا اکثره پیرنټس دی الکوان خپل بچیان چې دی هغه بار ملکو تاسو د چاینا د روس دی کیوبا د مختلفو بنگلاديش سنغال هم ام بي بي اس لپاره الکوان ځي چې انډیا هم ځي الکوان ام بي بي اس لپاره د پاکستان خاص په شنو الکوان هم تللی وسم د الکوان تاسو دا غو د خپل کرایټیریا او دا سره سات په پاکستان کې کوم پرایویټ کالجان دي څوک مطلب پیسې لري پرایویټ کالجان کې هغه کوم سبق وایي ایسو مختلف په کراچي کې مو سي کوټه کې دي پرایویټ کالجان په کې پی کیو پنجاب کې دي پاره کې بیا دي سبقان وایي هغه کې بیا د خپل چې مطلب دا خپل اگزام اصل کېږي نه چې بس خالي پیسې ورکړل د سیټ واخستي هغه هم د خپل اگزام به کې په میریټ لیست کې بزان راولي بیا د خپل میریټ لیست جوړیږي بیا چې دی تا لکه پرایویټ سکول چې داخله سکول کې داخله واخست دا ورته به تخامخا بیا جمع کوي بس دا سیستم دی چاینا غدا رقم دی کورس دا کم انګلیس کورس چې دی تا انټری ټیسټ پاس کې ستاسو نمبر په یو کال میډیکل کالج کې ته یې الته میډیکل سټوډنټ چې ته انرولز ولې نو دا چې دی ته انرولز ولې تاسو خپل سبقان شروع شو 15 کال سره چې دی ام بي بي اس دی تیوریانی دی کتابونه دی هغه وای د ثird year یا د fourth year چې دی د هسپتال سره تا د هسپتال کلاسونه دی در باندې شروع کی مریضان پتا کټنګ شروع کی سوکا ایزه کېدل غلطه شروع 15 کال بعد چې دی ستایم ام بي بي اس پرسو بیا تاسو زموږ اداره ده د ډاکټران چې کوم ریګولیټ کوي د ته وايي پی ام ډي سي پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل دی له تور زه خپل هغه وشکار کوي چې زه خدایم ډاکټر سره زما ډیګري دا در سره ده ډیګري وو تور ولې دی هغه بعد چې تعالی یو پروویژنل سرټیفیکیټ را لېږي یو ارزي تور پر د یو کال لپاره چې مطلب ډاکټر دی د یو کال تاسو سرټیفیکیټ درکې ته بیا یو کال هاوس جاب کوي مختلفو واردو کې په سیاسي هسپتالو کې د سیول یا بي ام سی او یا سی ام ایچ په دې هسپتالو کې وچې دی ته یو کال هاوس جاب کوي ټریننګ به کې مریضان به ګوري شپږ میاشتې پاره کې د میډیسن واردو نه شپږ میاشتې د سرجري واردو نه دا غره به ګوري یو کال بعد چې د ستاسو پرس بیا تاسو پی ام ډي سي پرمننت لایسنس درکړي بیا هغه لایسنس چې تر دې مطلب هغه چې تاسو ګورنمنت جاب هم پدې کوي سي او نیو پرایویټ چې د مریض ته اجازه ملو شي تاسو کوي سي نو دا اوس موږ مجلس په دې باندې کوستي څه سوال یو د تاسو په خیال سره کوم سټوډنټس میډیکل فیلډ ته لاړ شي بالکل
یاره میډیکل حکومت کې تاول ول میډیکل فیلډ چې دی هغه ډېر واست مطلب ډېر غټ فیلډ دی صحیح شو لینتي دی لږ منټل کوم چې منټل ټارچر دی هغه لږ لري نو په کار دا دی چې کوم هلکان منټلي سټرانګ وي ټایم ورکولی شي قرباني ورکولی شي قرباني غواړي دا فیلډ چې دی قرباني والا فیلډ دی صفا خبره ده کې به ټایم ورکوي دې کې به خپل مطلب شپه ورځ به ورته یو کوي سبق به وایي محنت وکړي بیا چې دې ته یو ښه نوم جوړولی شي یو ښه ډاکټر جوړولی شي د ښه ډاکټر جوړېدو لپاره چې دی ته به بیا اول محنت به هم کوي او له خپل بنیاد به ستا سټرانګ وي په انګلیش کې وایي نه وایي ویل بیګن از هاف ډن چې یو هر شی چې دی ښه سټارټ واخلي ښه سټارټ واخلي کرکټ کې هم شوی ښه سټارټ واخلي اخري چې انګلیس ختم کېږي نو ښه سکور وسي هغه چې دی د بنیاد اول سټارټ چې دی هغه ښه واخیست دا هم کې اف اس یو میټریک کې چې تاسو ښه سټارټ واخلئ ښه محنت کې وکړئ دغه بعد چې دی ستا د نیکسټ مرحلې چې کوم روانې دي مخکې چې کوم مرحلې را روانې دي هغه به ستا دپاره هر سټیپ چې دی اسانه وي دا د کیسه چې د هر پروفیسر یا هر هغه چې د یو د منځ جوړ شوی چې هغه به د ډایرکټ پروفیسر سټیپ وایز یوه سیري دی کراس کوي دا چمتیګر دی انرجیټیک یاست ینګ یاست ذهن می مطلب فل کار کوي دا ټایم به دغه 18 ایج کم ټینز کم ایج دي 16 17 18 19 بیا تر 21 20 په دا ټایم دماغ بیخي ډېر تیز وي نو دغه ټایم دی دا ټایم تیز انرژي هم ټایټه ده اول بنیاد مطلب 9 10 ورکټیر هم دی یو مستانه ده اوس اف اس کې محنت وکړي محنت هغه رقم مطلب خپل میډیکل چې کوم کورس ورک دی انټری ټیسټ کې وم انټری ټیسټ لپاره کې مال زل صبر خلاص کم کیږي انټری ټیسټ کې چې دی ټوټل څلور کورس چې دی مثلا څلور سبجیکټ هغه کې دغه په باره کې سبجیکټ اخیستل کېږي هغه کې تر ټولو زیات چې دی بایولوژي ده صحیح سو 45% هغه کې بایولوژي کاونټ کېږي بیا هغه کې ما خیال د 20% چې دی فزیکس دی 20% چې دی 22-25% کیمستري ده او 5-10% چې دی هغه کې انګلیش دی نو د دې څلور سبجیکټ چې تاسو دا ټیسټ ورکړئ هغه کې تاسو ښه میریټ راغلی ښه پرسنټیج واخلئ ښه میریټ کې راغلی ستا به ایډمیشن چې دی بس هغه جمع کوه خپل چې کوم کالجان کې ستا په هغې کې هغه کې خپل پروسپیکټس جمع کوه چې کوم ځای ایډمیشن چې دی هغه ځای به تعالی کال راځي ډاکټر صاحب دا کوم د امپرومنټ کوم دغه دا مثال کے طور پر یو هلک دی په 9 کې امپرومنټ وکړي یا په 10 کې امپرومنټ وسو مارکس کم دی یا بل مسله ده یا بل یو پریشاني ده او یا په فرست یو کې دا امپرومنټ وکړي آیا دغه مارکس هلته پر امپلیکیټ باندې د پرسنټیج کټېدو باندې یا یو بل رنګه اثر لري هغه که د میټریک دی که د فرست ایئر دی نو په دې باندې کې بالکل ګور انډیکیټ ټیسټ ماته وشوی میډیکل اینڈ ډینټل کالجز ایډمیشن ټیسټ دا چې دی مطلب ټوټل مطلب فرض کړو 100% مارکس دی په دې کې 50% چې دی هغه د میټریک او د اف اس سی نمبرز ملا کې دغه څه پرسنټیج راوځي 50% چې دی ساده ټیسټ سکور دی صحیح شو په دا 50% د میټریک اف اس سی کې بیا 10% میټریک شمارل کېږي 40% اف اس سی سکور شمارل کېږي سره په خلاصو یعنی میټریک چې فرض کړو ما 900 نمبر واسو ما پرسنټیج 88% دی فرض کړو 1050 کې ما 900 نمبر اخیستی دي ما 88% جوړ شول دا 88 10% دی راوخی 8.8% دغه د میټریک اکاونټ کېږي نو میټریک کوم مطلب اثر لري په مارکس کې صحیح شو بیا راولایږي د اف اس سی غستا چې اف اس سی کې ټیسټ ایگزام ورکړي ستا نمبر راول 935 نمبر تا بیا اخیستی دي مطلب 84% نمبر دغه 40% چې تر راوخی فرض کړو 36% جوړ شول نو 36 جمع 8.8 دا جوړ 44 point something صحیح شو دا 44 په 50 تا په خو واخصل اوس چې دی نور بقایا ستا پر ټیسټ باندې ډیپند کوي چې په ټیسټ کې څو سکور اخی څو سکور کوي ټیسټ باندې په 50 کې به مطلب 400 مطلب ټوټل 200 سوال دي تا فرض کړو 150 سوال سم کړ یعنی 75% تا غواړل دا 50% کاونټیج په دې کې 50% راو بس 43 داس نو 44 plus 43 دا 87 دا رقم ټوټل کاونټیج اوس تا خبره وکړه د امپرومنټ اوس میټریک دون اثر نه لري تک 70% واخی هم ستا 60 نمبر کاونټ شو صحیح شو که 80% واخی په میټریک کې ستا 8 نمبر کاونټ شو صحیح شو په 10 کې 8 واخیستل که 90% واخی ستا په 10 کې 9 کاونټ شو یو نمبر فرق کوي نو هغه امپرومنټ کته وای چې پیسې خرڅ کوي مهنت ته هیڅ فائدہ نه کوي ستا امپرومنټ چې دی هغه د پیسې ډېر زیات کار کوي هغه په دې کار کې هغه 40% کاونټ کیږي کاول ستا په 40 کې مطلب تا اخیستې دي
40% مطلب هغه تا اخیستي دي 30%. تا امپرومنټ په ایگزام په نمبر ایگزام دی ورکړي یو 40-50 نمبر دی نور زیات شو هغه دې تا ته 2-3% در زیاتوي او په ټیسټ کې چې دی یو ام سی کیو چې دی هغه 0.25 کار کوي ټوټل 200 نمبر دی صحیح شو ستا په 200 کې مطلب تا 150 واخلو 130 واخلو دا 50% کاونټ کیږي سره خلاص یو نمبر چې دی مطلب 200 سوال دا 50% کاونټ کیږي نو 5 کې 20 یعنی یو څلور ام سی کیو چې دا یو نمبر جوړي نو ته که پر میټریک باندې میټریک نمبر امپروف کړې ته کوشش وکړه په انټیک ټیسټ کې چې ستا په ټیسټ کې سکور چې دی هغه کې یو ام سی کیو سم کې ستا 0.25 زیات څلور ام سی کیو سم که ته چې په میټریک کې 40-50 نمبر اخلي امپرومنټ کې د خوارانې کاږي تا ته څلور ام سی کیو اگر سکور درکړ کور کوي نو هغه لپاره دا شی چې په انټیک ټیسټ کې ډبل مهنت وکړي او اف اس سترونګ میټریک اوس ورکم چې اوس باندې کې 600 نمبر دی اخیستي دي اور بل دا خبر یو په ځین کې وساتئ میټریک د انټری ټیسټ لپاره چې کوم دی چې کوم سټوډنټ الیجیبل دی هغه به کم از کم 60% خامخا وي بیا چې ته یو میډیکل کالج لپاره دغه د انټری ټیسټ انډیکیټ کوم ټیسټ چې دغه لپاره الیجیبل دی که ته 60% کم بیا نه الیجیبل اوس موږ په واره خپل دی افغانستان چې 61% اخیستي دي هغه میډیکل سیټ واخیستل هغه شپږ خو مطلب کمپټیشن سخت دی چې شو په انټری ټیسټ کې مهنت وکړي د کوم د انډیکیټ ټیسټ لپاره چې هغه ډبل مهنت وکړي چې کوم چا 800 نمبر ولو هغه نو وصول چا 600 هغه وصول په چې باندې د انټری ټیسټ کې 6 سکور وکړي نو یو ام سی کیوز الته ډیره فائدہ کوي په نسبت د امپرومنټ امپرومنټ کې زه خالي دا مشوره درکوم میټریک کې مکوئ اف اس سی کې امپرومنټ وکړئ پلس انټری ټیسټ شاور تاسو سیټ کې ځو نو سبا خو هغه سیټان به خې ډیر دي د چې سی هم 225 راغلي هغه اوپن میریټ باندې د ګر بولستان اخلي هغه ماشاءالله چې زموږ د علاقو په پښتنو علاقو خاص کر هغه به خې ډیر دی اکثر د 75% دی دا سیټان نو اوس هغه سیټان هم ډیر سلو میډیکل کالجان هم ډیر سلو کدا نو سی بیا کله چې پلار جیب خرج هغه برابر او جیب برابر او بارم تلای سي دا خواهش و چې زه خامخایم بي بي اس کوم بارم تلای سي دا کوي سر صاحب ما دوه پوښتنې دي یوه پوښتنه دا ده چې پروینشل او ډیویژنل میریټ سیټان څو دي او دویمه پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب که لکه تا چې ول په مثال د پښنغه چې دی تقریبا 25 سے 30 سال کوم سیټان اور اپلاین تقریبا سر په 100 سټوډنټ کی نو دا کم چې سټوډنټ چې پاتې سي د دوه لپاره سر ستاسو ډاکټر صاحب څه سجیشن دی چې دی آیا برتکشینی ریپیټ کی بار داس کسان ستاسو مجاوردل دي چې 12-13 ټایم هم ریپیټ شوی دي زموږ د پښن یو کس ور نو آیا هغه ته ستاسو سجیشن دی چې هغه خپل وخت په دې دغه کې ځای کې دونه ټایم 2 یا 3 یا 4 کال ناست و دي یار ډېر ښه سوالونه بهترینه خبره دی د استا خبره دا اول خو د ډیویژن د اوپن میریټ کوم سټاند دی هغه مې خیال د اوپن میریټ 20 کا 22 دی په بي ام سي کې دا رقم دی او د ډیویژن هم دا رقم 10-12 دی نو هغه په ایگزیکټ هغه باندې نه خبر خو مطلب سټاند اوس ډیر سولو دا ول د بار مې کوچ کمال کوان سټاند هغه دی په دې کې وس زم کړ په دې کې واچول بل دا دی خدای نه خواسته دی ولک سټ نو وسی زه خو دا خپل زما دا مشوره چې زما خپل ګور هم سي زه دا ورته وایم چې دویم اټم سلیکشن دویم اټم د خواهش دي چې زه خامخا ډاکټر جوړېږم ما ته واره خالي ډاکټر کوي د خواهش دي چې خدمت وکم ار انګل ته چې د سوچ چې پر انګل دی ورته ګوري چې زه دا وکم کله د بیان نو وصول یو کال نو وصول دویم کال بای چورتکشین ولې په دې کې په دا انټری ټیسټ میډیکل دی فیلډ په دې کې لک ډیر زیات کار کوي مهنت کانسټنټ دی مهنت خو خامخا کوي لیکن قسمت هم کار غواړي د افغانستان چې په 0.01% لا پاتې شي 0.01 یعنی یو الګ دی هغه زموږ په واره باندې سوي دي پر 63.21 سوي دي د 63.20 دا الګ نه دي سوي او مطلب قسمت هم کار کوي غواړي قسمت هم په دې کې چلیږي صحیح شو یو خبره بل خبره دا تا چې کوم سوال وکړي چې کدا فیلډ نو وسی لاس د افغانستان چې مطلب وس انډوالان کې ول چې نو ما ټیم تاسو مې ټیم کړی دي د سیټ وصول از د خوایج زه خامخا دغه کوم کدا نو نشي تر دې نور ډېر شي فیلډستا به خې ډېر شي فیلډونه ست خامخا خالي میډیکل نه دی به دا نه تاول ول دا ډېر لینټي کورس نه دی منټلی سره ټارچر کوي هم دا شي چې دا شانګر کته ور ریډي بیا خود وکړه کدی ته نه ریډي ته پتا کې دونه خدای پاک مطلب الپانګر د برابر په دماغ په دې کې هر څار الګ چې هغه برابر دی چا کې بس خدای پاک په قسمت نه کړی دا شي
هغه نه کېږي دا په قسمت یې داسې نه شوی نو زه دپاره چې دا نور تر خدای تر رابره فیلډونه شته اول زه فیلډ په دې کې د میډیکل بعد چې زه خوښوم هغه ډي وي ایم دی ډاکټر اف ویټرنري میډیسن بهترینه فیلډ دی بهترینه سکوپ یې دی ډېر ښه جابز یې دي ډېر ښه کار دی بهترینه کار دی سوکا پنجاب خو بیخي ډېر دی پنجاب کې د دې ډېر مطلب ډېر ښه کمپټیشن پر دې سټاند کېږي د دې مقابلې کېږي خاص کر زه هم ته به هلته د هغې سره فارغ یې فیصله آباد په دې کې ډېر مشهوره دی د هغوی یونیورسټي چې کوم دی بهترینه یونیورسټي ده نو په دې باندې ډېر کمپټیشن وي ډېر بهترینه فیلډ دی هغه هم ډاکټر دی هغه هم خدمت دی نه چې هغه نه دی خدمت بهترینه فیلډ دی دغه په هغې کې هم مخته سبقان پسې وایي خدمت کوی چې اوس په پنجاب کې زموږ خلک موږ ډېر خوشحاله یو په بلوچستان کې د انسانانو قدر بیا ډېر کم دی په پنجاب کې خو د هغو پښې چې لا خوش کړله هم در اخر یو ډاکټر صاحب دلته به معلومېږي دا ډاکټر صاحب ته چې یاره زما پښې دې ولې دا رقم راخوش کړله نه هلته ډېر د هغو کې پښې وو د هر حیوان کې هلته د هغو مطلب دونه هغه شته سکوپ یې شته دلته هم سوکه را روان دي هسپتالونه جوړې د سرکار طرف څخه هر شي هسپتال شته خالي اوس فنکشن کېدنګ زموږ په کار دی زموږ جنګ چې کوم ډاکټران روان دي دا ماشاءالله ډېر همت کوي ډېر چینجز هم راوستلي دي نو انشاءالله دا شان به هم اول فیلډ چې کوم دی هغه ډي وي ایم زه خوښوم چې یاره ډاکټر اف ویټرنري میډیسن ام بي بي اس خدای نخواسته نه اوس یو کال نه دویم کال چې دی دویم کال هم اوس بسم الله کړه دې ټیسټ ورکړي اول کال هم ورکړه دویم کال بیا ټیسټ ورکړه سیټ وصول قرار خپل جوینینګ دی ورکړي دا نو وصول بیا ډاکټر اف فارمیسي دا هم 15 کاله ډیګري ده فارمیسیست چې کوم ورته وایي صحیح دا هم ډاکټران په کیټګري کې راځي 15 کاله دا هم کې کوی چې دا هم بهترینه ډیګري ده زم دا شان خوښوم ریلیټډ ټو ډاکټرز مطلب ستا خوښ دغه دی چې زه میډیکل خواته ولاړ شم خدمت وکړم دا هم دغه ریلیټډ خواته ډیګریانې دي بیا دغه بعد پس راځه بي اس نیوټریشن کېدای شي مختلف قسم په مختلف پروګرامز کې بیا بي اس کېږي زه به د څو شانتي ته منشن کړم ما سره هغه شته ام بي بي اس سره خو سات بي ډي اس هم کېږي ام بي بي اس نو اوس دغه دویم آپشن چې دی بي ډي اس دی بي ډي اس بعد مطلب بیچلر اف ډینټل سرجري دغه بعد چې دی ډي وي ام راغلی بیا دغه بعد ډاکټر اف فارمیسي صحیح شو دا 15 کاله ډیګري ده بیا ډي پی ټي راځي ډاکټر اف فزیکل تراپي صحیح شو دا 15 کاله هغه د کورس دی دا هغه رقم مطلب سکوپ لري خدمت والا شعبه ده صحیح شو دغه بعد نه بیا بیچلر اف ساينسز ان بایوټیکنالوژي بي اس بایوټیک چې دی توای دا کتاب کوي چې بیچلر اف ساينسز ان میډیکل ایمیجینګ ټیکنالوژي لکه دا د ریډیولوژي کوم ډپارټمنټ دی په دې کې بي اس کېږي دا ایکس ری او سی ټي سکین او د الټراساوند والا چې کوم فیلډ دی ام ار آی مطلب په دې کې ته بي اس کوي چې دا بیا په ډاکټري ریلیټډ دی دا د خاطر تر راتلی شي نرسینګ کوي چې نرسینګ د هغه د شب بهترینه شعبه د خدمت والا شعبه ده هغه په مخ اخیستل بي اس نرسینګ چې کوم دی صحیح څلور کاله بیا د بیچلر اف ساينس ان ویژن ساينسز کوم بي اس وی اس دا اپټیمیټری توای دا څلور کاله ډیګري ده مطلب لکه د اپټالمولوژیست نو نه دی د اپټیمیټریست ورته ویل کېږي دا کوي چې دا د هغه ریلیټډ ده دا رقم ډېر فیلډونه سایکولوژي کې کوي چې بي اس بایوکیمستري کې کوي چې مایکروبایولوژي کې کوي چې زولوژي کې کوي چې بیا نو پسې بیا خپل تر بعد بي اس جینیټیک انجینرینګ فیلډونه بیخي ډېر دي میډیکل ریلیټډ مطلب که ام بي بي اس نو اصول ډي وي ام خواته ولاړ شي فارمیسي خواته ولاړ شي ډي پی ټي خواته ولاړ شي بي اس بایوجینیټکس خواته ولاړ شي بایوټیکنالوژي خواته ولاړ شي هر خواته چې بتلی شي چې غواړي هغه خواته ها لیکن یو شی خلک یاد ساتي چې دا خورا فارغ شوي بیا ورته ګوري چې زما چې سکوپ زیات دی مینه چې دا د اف سي بعد ساق سیټ نه کېږي بیا ورته ګوري انټری ټیسټونه دا شی ورکوم فرمان هر شي ارزه کې جمع کوي دغه نور تکشي نه ډاکټر صاحب دا خبره صحیح ده وخت چې ډیر قیمتي دی باید یو سټوډنټ خپل وخت نه کې ځای میکسیمم بس دویم اټمپټ بعد باید اټمپټ بعد ما خدای خواهش دي نن سبا بعد دویم اټمپټ بعد میډیکل دی کویټ کې بس خدای پاک تاسو سره در خلاصي چې نه دی پکسمن نه دی پکسمن او په دې کې خیر نشته خدای پاک چې شي کوي که شي کبد کې خدای پاک هغه سپاري کې ازمش خیر وي دا هر شي کې د الله پاک په فیصله کې هغه کې د انسان خیر وي او ډاکټر صاحب یو څه د سټوډنټس خاص کر د اف اس سټوډنټس چې هغه سیکنډ ایئر یا دغه کې دی دا کمیټډ وی چې یار زه دغه نه کوم ام بي بي اس غا سنټي ټیسټ اپلای نه کوم زه ډایرکټ زم یا سی اس اس کمپټیټیو ایگزام ته یا بل د یو خاطر ته دغه ملاسوي ګایډلاین ملاسوي د زپا فیلډ کې زم لیکن دلته زموږ پیرنټس یا زموږ د شاده خواج کم ور د دې د کورنۍ دغه هغه د مجبوره کوي چې یار ته بخامخا دغه کې سیټ باخه او ته ډاکټر جوړیږي اور ډاکټر صاحب زه خو خپل دا شی ډیر غلط بولم ځان چې کم سټوډنټ په کم شي کې انټرست باید دی هغه فیلډ ته لکه نو کاغه فیلډ کې دی لکه نو بیا دی چې دی مخ ته دروځي ځان کې رسوي بالکل صحیح خبره ده
خبره نه دغه زموږ د معاشرې دغه سایکي جوړه شوې ده د هر پیرنټ څخه خاص کار دا د پیرنټ څه مطلب موږ دا خواست دی بیا دا ورته کوو چې به هیڅ کوم حالت په کوم شي کې سوچ دی کوم انټرست دی کوم شی خوند ورکوي هغه شی ته په وکړه یو سړی دی مطلب فرض کړئ زه د کرکټ مثال درکړم یو سړی دی هغه زه بیټسمین یم ته په زور چې دی بالر جوړوي چې زر واره کلاو کې زه واره زور په ولګوي هغه خواته نسي خو نسي پر اخیستی نه پر هغه فیلډ خو نه اخیستی پر مابین بیا پرېږدي زموږ په ډاکټرانو کې دی الپان شته چې هغه MBBS کړی دی د MBBS بعد یا څلورم کال شروع یا پنځه فاینل یې شروع دی کمپیټیټیو ایگزام ورکړي دا د CSS او د PCS غږ کوم دی دا ایگزام ورکړي هغه کلیک کې مابین کړ MBBS پرېږدي هغه سیټ ټیم ځای کې ولې د شوق نو د خو د پلار په زور روان څلور کال سبق ویل بس دا سبق په زور وای اخیر راشي څلور کال بعد چې دی آی کویټ کې آی پر ځای پرېږدي کلب ولاړ شي CSS کلیر کې هغه ته جوایनिंग ورکړي هلکه ولې نو آی سیټ ټیم ځای کې دا چې تاسو نو خو بل یو مسلمان به کړی وای یو بل هلک به راغلی وای چې دی وای یاره ما د فیملی هغه زورلو ما هغه د وجه مزاغو خاطر نو سمانده کوي دا د وجه دی ما وکړي اوس لہذا اوس به د خپل هغه تر واوښتل نو دا دغه کم سوچ دی دا باید چې اول د ما درته وویل نه 90% دا سوچ به ته جوړوي چې زه کوم خواته ځم او چش به کوم او بیا پر هغه باندې 100% زور ولګو خدای پاک بیا خپلې لارې خپله در خلاصوي او که ته نن دلته نن دلته نن هلته که په دوه کښتۍ کې سوار شولی بیا مخته لار نه ځي بیا ټارګېټه نه سره رسېدی بیا به پر مابین دې غوټ کاټېږي او بیا به ناریان بیا به سټرس مې ټینشن به دي مې په دماغ کې څه شي وکړو کومې خواته اوس لاړ شم څوک دونه شته نه چې ما سمجاو کومه لار ته ولاړ شم صحیح دی بل چا سوال ډاکټر صاحب زما دا سوال دی دا کوم چې سړی هلک ټیسټ پاس کړي او میډیکل کالج کې سیټ ونیسي بیا د هغه بعد د فیوچر پلان باید څنګه وي مطلب یو څوک په انګلیس کې نه انګلیش ورته وایي او د هغه بعد چې FCBS یې هغه بیا په کوم فیلډ کې مطلب هغه کې څو فیلډ دی د هغه کوم قسمونه دي مین برانچیز یا په هغه کې دننه برانچیز بالکل دا مسله ډېر ښه سوال دی د انټري ټیسټ تا ورکړي ستا ته انرول شولې یو میډیکل کالج ته ولاړې ستا هغه 15 کاله چې دي ستا ټوټل کورس دی صحیح شو 15 کاله به ته چې دی د دې تیوري وایې نو اول 3 کاله چې دی تا ته پیور تیوري ده بیا په 4th اییر په فاینل اییر کې تا ته کلینیکل زده کوي وارډ زده کوي تیوري به هم وایې وارډ به هم دی صحیح شو نو په دې کې چې دی څه نومېږي 15 کال ته MBBS وکړي MBBS بعد چې دی ستا یو کال هاوس جاب راځي تا ته چې MBBS تا وکړي زموږ کوم اداره چې ده ما مخکې موږ دلته وارې منشن کړي زموږ کوم اداره چې موږ ریګولیټ کړي دا ډاکټران چې کوم ریګولیټ کړي هغه ته PMDC وایي پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل تا ته د یو کال چې دی پروویژنل لایسنس درکوي تا ته چې مطلب تا اوس MBBS پوره کړي تا خپل ډیګریانو شاندل ور ولېږلې چې کوم کالج ستا سبق ویلی دي دغه ډیګریان تا دل ور ولېږلې د هغې خوا اپروف کړي چې ورته اوس ډاکټر شوی دی تا ته د یو کال پروویژنل لایسنس درکوي بیا یو کال چې دی ته به په مختلفو واردو کې په هسپتال کې ته په واردو کې به چې دی یو کال هاوس جاب کوې د هغو کیسونه به ګورې مریضان به ګورې نو تا دا پریکټس وسي یو کال بعد ستا دا پرسولو تا به د خپل هسپتال تا سرټیفیکټونه جوړوي هغه به هسته یو PMDC ته به دا وښکاره کړي چې زما ټرینینګ هم پوره سو بیا دوی تا ته چې دی پرمننټ لایسنس درکوي اوس ته کمپلیټ ډاکټر شولې په دا مابین کې که تا له سرکاري جاب اناونس شولو صحیح شو د BPSC چې کوم پوسټونه دي بلوچستان پبلک سروس کمیشن د 17 میډیکل افیسر پوسټونه که اناونس شو خپل اپلای وکړه ټیسټ دې پاس کړي ته میډیکل افیسر ولګېدې ته 17 ولګېدې ته ډاکټر شولې تا باندې ډاکټر ټیګ ولګېدې اوس په دې کې بیا دوی خلک څوک راځي هغه وایي یاره زما اوس نو سبا سمپل MBBS نه دي بس سپیشلایزیشن کوي دوی ځي مختلفه فیلډز مطلب د خپل بیا د MBBS بعد بیا نور انسان چې سي نور سپیسیفیک سي په یو پوینټ باندې نور سپیسیفیک ما دغه زه د دماغ ډاکټر جوړېدل غواړم خالي د دماغ غسم څوک وایي زه خالي د سترګو غسم څوک وایي زه خالي د پوزې او د غاړې د خولې غسم ENT چې کوم ورته وایي څوک وایي زه خالي د معدې او د هغه غسم هغه ته څوک وایي زه خالي د شوزو غسم لنګز چې کوم دي دغه کوم څوک وایي زه خالي د زړو غسم څوک وایي زه خالي د هډو غسم څوک وایي د سکین غسم څوک وایي د ګایني غسم نو په دې سپیشلایزیشن د MBBS سبا چې دی 33 شعبې لوري دي 33 سب هغه راځي بیا دوه سپیسیفیکیشن هغه کې شارې خواته ته ځي دغه جنرالي خو دوه دي میډیسن او سرجري هغه بیا تقسیم کړي دي په 33 نور 33 نور سب شعبې چې کوم دي هغه کې ته مخته تللی شي هغه نه بیا د MBBS چې کتابونه شروع کړي چې فرسټ اییر تیر سي سیکنډ اییر تیر سي تا ته لږ درک درکړي چې یاره زما
انټرست څه شي ځکه مې خاطر لاس سپیشلایزیشن په څه شي وکم تر دې کې بیا نور سپیسیفیک سي فاینل چې د مازه وصول ته واګونو مو ګوري اپریشن ټیټران وګوري واګونو وګوري تاسو معلومي چې کوم مریض تاسو اوس پیټس خوندر کې لکشنان ډاکټر خوندر کوي سرجری خوندر کوي نیورو سرجری خوندر کوي پیټ سرجری خوندر کوي هغه تاسو خپل ام بي بي اس به خپل سپیسیفیکیشن چې دا شی به چې زو وکم د انټرست ما خبره ده پر انټرست راځي سبق څه سوچ دی صحیح دی ډاکټر صاحب دا کوم اوور ورکینګ یا داسې مطلب کنټینیوسلی سټډي چې کوم ده دا خو سټوډنټ لپاره منټلی خرابوي او فزیکلی خرابوي نو دا لپاره به موږ سټوډنټ څه پکار دي یار دا سوال په اړه کې به زه تاسو د بي اس سي هغه درکم ریفرنس درکم خالي چې بي اس سي والا سره کوم سبقان وایي دا غو څه طریقه کار دی دا غو سره کوم روټین دی څنګه روستر دی د چیش کوي چیش خوري څه اکسترا ډوډۍ خوري چې دونه تیز دي څون دونه تیز دماغونه چې سیټانینګ ګرځي یا چې اف اس ام دی چاپي میټریک دی چاپي نو یا هم دا رقم زما سره کوم الپاین خالي دا غو چیش دی دا غو د هر شي ټایم معلوم دی هغه دا رقم لکه انګريز غچې ټایم معلوم زموږ پښتنو ماشاءالله یو ورځ سبق وي لکه 24 غنټې ورته ناست بیا ولاړېږي نه چې 24 غنټې سبق وي بیا یو وخت ګیپ وایي نو دا شی چې دی دانه کې چلیږي بي اس سي والا چې کوي هغه دغه روټین ارڅ معلوم دی دغه ته ډي ار پی دی وایي ډیلی روټین پروګرام دغه ډیلی روټین پروګرام سره کوم دی هغه سار به زبر 15 بجې رایزینګ بیل دی راپورټ کوي دروازه ورته کوي جوړه ورته ولر دغه راپورټ کوي ځبه جمعات کوي منځه وکي 10 منټه شل منټه تلاوت کوي دغه بعد راځي دغه اوس مشکلونه ګرځي باندې 9 10 کاوه سکولونه باندې پر 1 مارچ بخلاصي بي ار سي غوښي وخت مخکې دی افغان راوغشتو کوچینګ کلاسونه کوي کوچینګ کوي ټیچران راوغشتل دغه د ټرین دی راوغشتل سبجیکټس سپیشلیست کوم دي سبجیکټس ولا ټیچران راوغشتل 9 to 10 کلاس د اف اس سی فرست او سیکنډ ایئر کلاس دا څلور کلاس راوغشتل 7 8 خچټی دا پر مارچ کې راځي دوی څه چم کوي دوی لپاره ډیلی روټین پروګرام جوړ کړی دی سار وختي به راپورته کیږي سار چې راپور سول منځه وکي دغه بعد د دې ډوډۍ منځ کې منځه بعد 10 15 منټه تلاوت کوي تلاوت بعد راځي خپل کمرول یو غنټه د دیغه پریپ دی پریپ معنی سټډي کوي خپل سیلف سټډي کوي په هغه کې سټډي وکړه وو ونیم بجې سو دی جی په دازمي کې نو د پریپ شپږ دی ایکسرسایز نه وي کنه دی په هم شپږ ایکسرسایز نه دي کې 15 20 25 منټ دی خپل ایکسرسایز کوي دغه بعد دی جی مثلا ناشته کوي ناشته بعد دی جی اول کومرچ دی ورلو دا مخصن عادي ته ورته ویل چې سبا سي د بایوغه مطلب سبا منډه ده د بایولوژي د اول درو چپټران سي ټیسټ دی ورځي اډیټوریم لري خپل ایگزامینیشن حال لري په هغه کې دی د اول درو چپټر ټیسټ ورکي نو چې 10 ټیسټ وسی د ټیسټ بعد راځي پر 10 بجې پیراډان شروع شي رکه تر 2 بجو پورې د 2 بجو په دې کلاسونه وی کلاسونه دا رقم وي کورس خو دې کوم مکمل کړي ریویژن سوي هر څه سوي اوس بیا ریویژن ورکي هغه مين پوینټونه مين چپټران چې خلک ورته وایي هغه ټیچر ته ولر مين پوینټس ګرځي بیا ورته وایي چې نیکسټ منډي چې دی نیکسټ درو چپټرانه 4th 5th 6th چپټرز دی دا ټیسټ وي سب منګل په ورځ چې دی دا سار چې دی راځي سار من هغه وکول ناشته وکړ بیا سبا چې دی فزیکس ټیسټ دی اول درو چپټرانه د بوت په ورځ چې دی د کیمستري غدي د جمعرات په ورځ چې دی د اسلامیات غدي دا رقم دی ګر هفته ګر سبجیکټ ګر دا رقم ګر هفته کې کور کی نیکسټ ویک بیا د نیکسټ چپټران غبل رقم ټیسټ دا رقم و ناس کې د دې ګر د کورس مکمل شي او بل دا رقم دی د دې پرچیز دی جوړی د ټیچرانس کوم ټیسټ جوړی دا د درو غنټو ټیسټ وی د څه په غنټه کې چې د رائټینګ او د لیکونګ سکلز دا ټایپس نو دا رقم دا سبا د بورډ پرچا د لراځي هغه 3 غنټې ټایم ورکړي دی په سوا غنټه کې وکړي دی ولاړی جوړ بس ما پرچا وکړ هغه څنګه ولاړی یار او چې د پریکټس دا شی دی نو دا رقم چې دی روټین به جوړه چې یار زبر سره چې راپور وسولم د 2 بجې بعد بیا درسي ولا چیش کی 2 بجې هغه کوي ډوډۍ چټي سره ډوډۍ او ډوډۍ بعد جمعه منځ کی جمعه بعد راځي و غنټه خوب کی 15 بجې مازګر منځ په ځین خوختل منځ کی مازګر منځ سی وي هغه بعد ماشه مازګر منځ ته ماشه منځ پر سبق ماشه ستر مخسل منځ پر سبق مخسل منځ بعد چې دی ډوډۍ بعد دی خوب دا رقم یو نیم 2 میاشتې مسلسل دا روټین فالو کی دا رقم چې فالو کې ته وایار نه فرشي چې دې سره په دې دا رقم چې هر رقم پرچای ځای کوي سم نو دا رقم 9 والا دا اف اس سی والا دین دا روټین خالي فالو کې ان شاء الله چې هر رقم ټیسټ هر رقم سره په پلیری کوي کول دی
سر د ډیسټرکټیو پوینټس په باره کې څه وایي؟ نو خو ما درته ویلي وه دا یو نیمه 2 میاشتې دا رقم دغه سټرس والا چې کوم سټډي ده په دا کې حساب چې ورته وایي کې دا 13-14 غنټې سټډیز راځي مطلب ډوډۍ جمع باسي لمونځ جمع باسي ریسټ جمع باسي واشروم ګر ضرورت ګر جمع باسي ستا 13-14 کم از کم ستا سټډي روټین جوړېږي دا رقم اوس په دا یو نیمه 2 میاشتې خو یاره زه هم انسان به نسي هیونی چې ګرده کال یې فالو کوې بیا خو دا رقم روټین بیا خامخا به پر تا سټرس راځي لږ به خرابېږي دماغي طور پر په عام شپو کې دا چې دی BRC کې دا دوی روټین جوړ کړی دی چې دوی څه چم کوي یو 2 غنټې چې دی سپورټس ته خامخا ورکوي اتوار ورځې چټۍ ده ګرده ورځ د هفتې مخصنۍ نایټ چټۍ فلم لګوي په ټي وي حال کې عام ورځ کې چې دوی مازګر مانځي تماشا مانځي پر دې سپورټس ټایم دی بس دوی خامخا به سپورټس کوي اخبار وایي ټي وي ګوري هغه کوي کور ته کال کوي هر شي چې هغه د ټیم دیدار کوي ورته ایمیل کوي بیا ډاکټر صاحب د نن سبا چې ډاکټران ایز ډاکټر دی الیکټ سي او نن سبا ته د ډاکټرانو حال تر موږ ډېر ښه در معلوم دي زموږ هسپتالانو مریضانو سره ډک دي او زموږ دا کم د ډاکټرانو حالات چې دی دوی دا دونه ټیم پر ځان باندې خواري کښلي او دا دونه ټیم یې زموږ پر MBBS ځای که 3 کاله 4 کاله برته پر CPS پر دا باندې ځای که دا دونه خواري د کور سره وطن روبېس او برته چې کله خپلې علاقې ته راسي یا خپل ځای ته راسي ریکوایرمنټ نشي ورکولی دا دوی پر کوم بیسیس باندې اوس ایزه د پیسو دپاره دوی دا دغه کوي ایزه د خپل پروفیشن دپاره دوی دا سیټ الیکټ کړی دی که څرنګه حساب یار سوال ښه سوال دی مطلب زموږ د سیسټم ته چې وګورې خبره دی د مور په نس کې یو څوک هم کرپټ دی نه یو څوک غل جوړېږي نه د مور په نس کې څوک هغه کوي هر انسان چې پیدا کېږي هغه مؤمن پیدا کېږي صحیح شو دا ګرده شیان چې دي دا سیسټم دا ګرده سیسټم دی وجي سیسټم زموږ دونه غرق دی دا ګرده شیان کې چې دی اوس دا خو د لږ ایرلیونټ سوال دی نه لږ د سیاسي سوال دی مطلب دا سیسټم ولې دا رقم دی ته به دا شي ته نه ګورې چې یار دا ګر شي چې کوم سیستم خرابېږي دا ګر موږ غرق یو هغه د هغه و چې موږ په دې کې سیستم انوالو سیستم په دې کې چې سیاسیان انوالو دي هر طریقه چې خلک هغه هر حالت چې دی د MBBS پورې دی دونه ریګولر سټډیز وي دا جوړچا نه وي نه دي چې څوک ناکاره وي هغه وي دا چې دا سیستم نه راځي د دې څه ګټه نشته په دې کې پر چا باندې چې دوی سیاسي پرېشر روان وي چا باندې چې دوی مختلف پرېشران را روان وي چې ته به دا رقم کوې ته به دا رقم کوې اخر دوی سیستم ته وګورې یاره زه که روسټر ته ماته را جوړ کړې وه زه به په هسپتال کې ډیوټي وکړم مریض ما له راشي زه وګورم دلته دا شی ولګاوه دی داسې مخامخ سبا د میډیکل سټور څخه دوايي راشي دی ما ته اول وایي ډاکټر صاحب سول هسپتال سرکاري هسپتال یې بلکې ما ته رایي ځکه نه دا خو زما کار دی زما کار خالي مریض کتل ده ما دونه ډیوټي دی چې زه تا وګورم تا ته ډایګنوسیس وکړم ستا ناجوړي در وشم دا ناجوړي دا دوايي تا ته لګول پکار دي یا خوړل پکار دي نور هسپتال اواس هسپتال شي نشته نو هغه تا ته معلوم زموږ تاسو ته ماش ډېر ښه معلومیږي هر ځل چې ورته کرپشن که هسپتال ورځې ته به سورس لرې که تانې له ځې ته به سورس لرې که وکیل ورځې مطلب په هر فیلډ کې به ستا سورس خامخا وي که نه نور خو تا ته معلوم سیستم غلط دی ګرد په دې کې چې ملوث دي هغه چې سیاسیانو دغه شیان دي دا وایي څوکه څوکه چینج را روان دي اوس ته خدای کول څوکه څوکه راځي دا دیوار چې کوم ټیسټ ورکول شو دا دیوار چې کوم ټیسټ ورکول شو د نوې ادارې اخیستې د انټري ده ډېر هلکان دا رنګه وو چې زموږ سره په خپل په کلاس کې را سره وو تقریبا دوی په 12 غنټې به دوی په لایبرري کې ناست 12 غنټې برته بیا د دوی خالي یوه نیمه 2 غنټې خوب برته په هاسټل کې پر سټډي باندې لګیا وو او ټیسټ ورکول شو هلته تقریبا د شپې پر 11 بجې پیپر اوټ شوی په 25 لاک یو سیټ خرڅ شوی نو دا دونه ټیم ضایع کېدنګه دا دونه دغه ضایع کېدنګه زموږ سره سر دی دغه نشته چې موږ د دې د کومه یا ادارې یا دغه چې موږ د دې مخنیوی وکړو یا د دې خلاف اواز پورته کړو ډاکټر صاحب په دا باره کې څه وایي یار دا ګوره دا خو نو زموږ د ټاپک څخه لږ هټ کې سوالونه دي نه نو دا خو وایي چې بیا سړی د هغې سره کښېني چې سړی وګوري یار دې څه حل راوځي بل ته هغې کې سازمان ټول یو سیسټم محنت خو خدای نه ضایع کوي دوی محنت چې هر ځای وایي چې هر شي کې وایي چې خدای پاک نه ضایع کوي شاید ګور دا چې کوم خبره بیا وکړه چې یو دیال باندې 24 غنټې کې د 14-15 غنټې سټډي وکړه بیا هم چې نه وځي په دې کې بیا خدای پاک دغه راځي چې خدای پاک دې خیر ست کنه خدای پاک اسلیږي نه
نو په دا کې بیا شام باندې به چوپ نه و چې یار نه وسوله بل څوک دی الپاین دی 8 غنټې سټډي وکړي ولا چې 14 غنټې سټډي وکړي 14 غیر نه وسی دا ته ولا غوسی پته دا به راځي سمارټ سټډي ته سټډي کوي هم ته سمارټ سټډي کوي ته به دا رقم سټډي کوي چې یار کوم شي تعال پکار ته به ګایډلاین بار راځي د خپل الفاظ په پښتنه کې ټیچرانز په پښتنه کې چې تاسو کوم ټیچینګ کوي چې سردار کار شي دی کنه دی دا وایم کنه وایم چې کوم ستاسو ټاپکس دی هغه د ولوم دی کنه دی کوم شي ډیر فوکس کول غواړي کوم شان باندې ډیر فوکس نه کول پکار دا ګر شان به ته کنسیډر کړئ کله ځای کې ستاسو شر زر راځي او ستاسو سیټ بل ما ټول اول خبر چې مهنت کانسټنټ مهنت بخامخا کوي په دا فیلډ کې په دا انټی ټیسټ په دا شپو کې خامخا د انګلیس کې دیم کې نه چې د سبا د مستاسي کوست تفاریغ شي دا ګر د فاري مطلب 15 کال پلس 2 کال انټی ټیسټ یو کال انټی ټیسټ 2 کال ایسی دا ګر د فاري قانون د استاره ما دې یو شي خلک راځي هغه تلک وای قسمت وای هغه راځي تاسو مهنت پلس قسمت تابع میډیکل سیټ او یو خبره اگر ډاکټر صاحب کوم چې اول څه میډیکل سوسو او از ا فیکٹرز کیا کہ اس کمپیئر ٹو ادر کنٹریز منا آؤٹ ورڈ چینا لگائے بنزائی لگائے د دین پاکستان سټډیز او د بار کنټری په سټډیان کې فرق دی د ستراتیژي کیا یار میډیکل فیلډ چې دی اگر سیلف سټډي صفه خبره ده صحیح سو انډیویډ ته کوي دا اکثر په خاص خپل مهنت باندې چې هغه ډیپندنت دی یا شي انسټیټیوشن دی او شن نامه والا یو هسپټل دی هغه ډېر فرق سره کوي چاینا ام بي بي اس د کینز ام بي بي اس د بي ام سي ام بي بي اس د کینګ اډوارډ ام بي بي اس ګرځه برابر دی ستا فرق چې کې ستا مهنت باندې ته څونه مهنت کوي ته څونه په جذبه سره وای څونه همت کوي څونه ستا پاور کې پکین کیپاسټی دا او څونه ستا شان دا بعد کې پیاده خالد علی ستاسو پریکټیس وکړي نن دې ځکه 15 کاله بعد داسې پرېږدي شي نشته ام بي بي اس دا یو شی لري چې بیا راکېږي نو ته بار پریکټیس کې ته په پروفایل کې دونه ستا یاد خالد چاینا او د پاکستان ام بي بي اس دا فرق دی ته په چاینا کې کوم ام بي بي اس کې هغه په اړه یونیورسيټي سره کوي چې هغه ستا د پی ام بي سي سره یا د ایچ سي سره د دې دوه انسټیټیوشن چې کوم زموږ د دې سره ریکګنایز دي د دې سره افیلیټیډ وي اوس په چاینا کې د یونیورسيټي ستا هر یو خلاص کړي هغه نه ریکګنایز دا رقم شته چې دلته د دې خپل هغه راځي کنسلټنسیان راځي مطلب خلک دي تاسو دی وایي مطلب دا د سروې شناخته مشتاق ایډمیشن درکو تا هغه درکو دروا وایي اکثر خلک فرادیان کې راځي چې تاسو ته راځي ام بي بي اس وایي چې دلته چرایي د پاکستان ته نه مني وایي دا موږ سره سره افیلیټیډ نه دي لکه اوس ته په انګلیسنا کې مطلب فرض کوو د انګلیسنا مثال راځي په انګلیسنا کې سبق وایي د بورډ چې دی بلوچستان بورډ سره ريجسترډ دی نو د تک د سر ایگزام میټریک هم ورکې 9 هم ورکې اف اس سی هم ورکې د میټریک د اتم هم ورکې د سټډي ام سی دی مني ولې د دې ريجستر دي دا رقم چاینا او پر روس او په کیوبا او مختلف په کوم ملکونو په کې تکي وی بي اس وایي چې د دې ملکو سره د انسټیټیوشن سره کوي چې هغه تاسو سره د پی ام بي سي سره ریکګنایز دي پی ام بي سي او د ایچ سي سره ریکګنایز دي بیا د ساده ګری مني ا بیا د راسي په خوا خدا سیستم ولز دی برا خورالو 2 کال د دې ته چې یو انټرنشپ یو کوي یو کال د انټرنشپ یو کال چې او جاب کوي دا جاب چې دی هغه بعد بیا ان بي ایگزام راتلی زموږ پی ام بي سي به د شخصي دا به د کلیر کې بیا به د پرمننت لایسنس ملایوي دي اوس چینجز رالو دا یو کال انټرنشپ ختم شوی دی چې د چاینا څخه ګریجویټ شوی هغه انسټیټیوشن چې د پی ام بي سي سره ریکګنایز وي ته چې د پاکستان لاراسي پاکستان والا تاسو چې دی تاسو پروویژنل لایسنس درکې لکه مشتم راځي تاسو پاکستانیان ګریجویټس نه وي پاکستاني کوم ګریجویټس د یو کال لایسنس ورکوي پروویژنل تبع جاب کوي او جاب ستا پراکي یو کال ټریننګ په هسپتالو کې پراکي خپل سرټیفیکیټ ور جمع کړ دی بیا تاسو چې دی پی ام بي سي دی سره درې سټیپس یو ایگزام دی ان بي ورته وایي دا به کلیري بیا تاسو د چاینا والا کوم ګریجویټ یا د بار والا روس والا هغه ته بیا د پرمننت لایسنس ورکوي نو دا خپزین کې دا یو شی بل ماس پزین مطلب خامخا به درجه د چاینا ګریجویټ دی پالتو دی یا د پاکستان ګریجویټ دی د پرایویټ کالج ګریجویټ دی نه خاصه بني د ګردو سبقان سټډیز یو رنګ دي هر یو ته یې چې دا ایگزام به اسانه نه دي فائنل ایگزام وځي نو د سټف ایگزام دي کله سرکاري کالج ګریجویټ دي کله پرایویټ کالج ګریجویټ دي کله بار ملک ګریجویټ دي ګر د یو رنګ دي ګر د یو رنګ ډاکټران دي خالي فرق پچیش کې الک مهنت باندې چې کوم الک ډیر مهنت کړی دی وته دي په شنه نمبر وته دي دا ډیر قابل وي هغه کې مستقبل کوم چې به اوریج وته دي دا بس اوریج ډاکټر دی ډاکټر صاحب ما دا پوښتنه درته کوله چې کوم تاول د چې ډاکټر جوړېږي د لپاره ډېر مهنت کوانګه پکار ده شپه ورځ پر ځان یو کوانګه پکار ده نو که چیرې ورته وګورې
زما سوال دوی حصې دي. اول حصې جواب خو ما ته رامیلاو سه، خو تا سټیټ د دا دغه کوي چې زموږ سټیټ دغه د کم ډاکټران چې د سرکاري کلینیک څخه علاوه خپل سپیسیفیک کلینیک ته زیاته توجه ورکوي. جواب خو ما ته رامیلاو سه. دویم سوال زما دا دی چې دا په بهر ملکو کې کومه جوړته وګورو، د میډیسنس خپل ډاکټر ناست دی او د سرجري خپل ډاکټر ناست دی، خو زموږ په ملک کې بیچلر اف میډیسن هم هغه دی، بیچلر اف سرجري هم هغه دی، نو د دا د وجې هم شاید هغه زیات محنت کولی سي. او دا څه وجه ده سر چې زموږ والا بیچلر اف میډیسن هم بیچلر اف سرجري هم په بهر ملکو کې خالي هغه یو سړی یا د میډیسن ډاکټر جوړېدلی سي یا خلکو ته دوايانې ورکولی سي یا د خلکو دغه کولی. نه دا ستا مس کنسپټ دی چې یو چې دی څوک سرجریان هم کوي هغه هم کوي. ام بی بي اس لیول پر چې دی ام بی بي اس لیول پر چې موږ کوم سبق وایو هغه کې تا ته دونه بیسیکس د سرجریان دا شان ګره دا معلوم وي. بیا چې کوم د سرجریز دا شان کوي هغه سپیشلایزیشن والا کوي. اوس جنرال سرجن جلا دی، اوس دونه سپیسیفیک سلو ته جنرال سرجن جلا دی، د انټي سرجن جلا دی، د آی سرجن جلا دی، نیورو سرجن جلا دی، د توریسیک سرجن جلا دی، د لنګز لپاره داغه سره سات د کارډیک سرجن جلا دی، جنرال سرجن جلا دی، اورتوپیډیک سرجن جلا دی، د غاینی والا سرجنان جلا دی، د هر فیلډ غوښ جلا جلا سرجنان دي. دا په خو به خامخا فیلډونه نو هغه نو کې واسط نو نه مطلب دونه مشکل بدون ډیګری نه کې اخیست. اوس خو په د هر شي جلا جلا اوس خو ایون د خلی ویسلز غ د مطلب بلډ ویسلز غ د وینزو د اکسیز غ د دغه جلا سرجن دی د ویسکولر سرجن وای. نو دونه سپیسیفیک سرجن راځي. اوس دغه په غټان غ جلا سرجن دی، د پیډز غ جلا سرجن دی. په پیډز کې سپیسیفیک سرجنان اوس دونه دي مطلب چې پیډز کارډیک سرجن خالي د کشنیانو د زړه سرجن دا اوس چې څوکه روان خو ټول ټایم لګیږي په دې کې. سر زما سوال دغه دی بل ما او خو ما بل پښتنه کومال میډیسن او دغه چې کوم وخت مش په جلا خو بل دغه د چې زما ډاکټران چې کم دوايان هم د خپل لیکه نه جوړم د ایډنټیفای کوي چې دا نه جوړه هغه قانونا خدای دی بار ملکو کې چې یار ډاکټر چې دی هغه به ډیزیز ډایګنوز کوي صحیح سو مطلب نه جوړي به معلومه ده نه جوړي ده. فارماسیست به کار دی چې د دوايي چې شو کوي لیکن هغه تاسو زموږ د مول سیستم معلوم دی میډیکل سٹور کې ته خدای ده ډاکټر ذکر شي کمپنی شي ولې کوم میډیکل سٹور لا هغه فارمولا کې بل خپل کمپنی شي کړی چې دا ګټه کې زیات دی او سیستم دونه غرب دی او لګس ډېر لري سوالونه دي نه د فیلډ څه مطلب څوکه د فیلډ سره شواز بیا تاسو په خلاصي شي ارزما کم چیلنج سره وسامنه ده زه به چیر ایمان تیروم چیر بیان تیروم دا په ګرځه دا تاسو معلوم شي خو ما ټول سیستم دی وای گو وی د فلو بس څنګه روان دی دا چې سموي به هغه به سیاسان سموي زموږ مشران به سموي کاغه وزیران دي کاغه دي. سر ما دا سوال ول په پری میډیکل سټوډنټس دي د پری میډیکل سټوډنټس خالی کارت خو نو دغه نه سپای می بي اس نه سپای نور کوم دا سپیلډونه دي چې پری میډیکل سټوډنټس کولای شي چې هټ کې د ډاکټري یا بل داسې چې هغه پری میډیکل سره ریلیټډ دی هغه کوم داسې فیلډ دی. ما خیال وسره دی او خیر څه سوال وو چې دې سره دې ته ما ویل کړم خو نه خسته یو د ټیسټ ورکې نو وسلو ستاسو نو وسلو دویم کال دا ورته چې نظم دغه مشوره د خپل مطلب جونیور سره دویم کال دا ورته چې دویم کال نو وسلو بیا نو ټایم په ځای کوي خپل ځواني خپل مایند خپل انرژي پر داسې باندې مزه کوي بیا چې دغه بعد د میډیکل ریلیټډ پری میډیکل ریلیټډ کوم فیلډز هغه کې اول دې تماول چې هغه کې ډي وی ام دا ټیم ډېر سکوپ لري ډاکټر اف ویټرنری میډیسن هغه وک هغه دې نه خوشي دی وانه ډاکټر خو نه درکې بلاډز فارمي ډاکټر اف فارماسیست کوم دی هغه وک هغه دې نه خوشي ډي پی ټي وک ډاکټر اف فزیکل تھراپي وک دغه بعد د بي اس راځي هغه کې مختلفه جنیټیک انجینری بي اس جنیټیک دی د جنیټکس دی بایو ټیکنالوژي دا بي اس نرسینګ دی د ام ټي والا کورس مختلفه کورسونه چې کوم دی هغه کې بیا تاسو خوشي هغه تقریبا 25-30 نور فیلډ ستار دی ریلیټډ دغه ته جوائن وایي سلام سر کوم چې د میډیسن که بعد مشي مثال کوم کالج لاړ شي هغه مې مخته پروموټ کړي او مش فیوچر ګډ کوېسچن اوس نو ګوره ما درته ویلې د میټریک پر خلا د رټې یو زین وي سبق ویل هغه به د رټکه د میټریک بعد چې بیا د رټې دا کنسپټ نشته سړي بیا به ګډ کنسپټوال سټډي کوي ش سټډي به کوي کنسپټوال سټډي به کوي مهنت به کوي اوس یو الک دی هغه په ساينس کالج سبق ویل یو په بیارسي کې ویل یو په تعمیر نو کې ویل سټان درې سره اخی ستا پر مهنت باندې ډیپند کوي څنګه نو سبا ماشاءالله د ساينس کالج اوس کوم خپل ور مال زه په تعمیر نو کې نه داخلوم زه په ساينس کالج کې داخلوم زه ماپشین ټیم په باندې اکیډمي ډبل وایم
په اکیډمي کې د سر زه مهنت کوم. نو زموږ خلکو چې دي هر یو سړی چې د سرکاري کالج څخه غلی وای یاره پیسې ضایع کړه لیکن پیسې ولګوه لیکن سرکاري کالج کې سبق مه وایه په یو پرایویټ کې ووایه. صحیح شو. زه اول دا درته کوم چې ته هم نسې وه رابل نسې وه دا ساینس کالج باقي څوک آبادوي په دغه ساینس کالج کې ته ووایه یاره زموږ دغه د انجونر ډګري کالج څه زموږ د منچان انجونې وتلې ډاکټرانې سوي دي دغه ډګري کالج څه. صحیح شو. د عبدالعلي دی د فضل باري ورور ډاکټر عبدالعلي دی هغه هم چانس سکول څه وتلی دي نو دغه سرکاري سکول اوسه وتلی دي چې دی ستا پر محنت باندې ډیپینډ کوي. دا شی په ذهن کې ما چې یار زه دا کالج وایم په دا کې دا ما است دی دا ما خامخا است دی که دا کالج نه وای که دا کالج ورسره دا ما ضایع کوي نه دا سوچ به نه وای دا ستا پر محنت باندې ستا ټایم کلاسونه واخه ریګولر ماپښین ټایم یې ښه اکیډمي جوین که ښه ټیچر سره ښه سبق وایه ښه د ګایډ کړي ښه سینیر سره همیشه په ټچ کې واوسه ښایي چې اوس راځي یم اوس څه چم وکړم کورس سره کوم وایم چې وایم څنګه یې وایم سمارټ سټډي وکړه خامخا به انشاءالله ورځي که خدای کوي. دا شی د ذهن وباسئ چې یاره کم کالج ما داخلوی سي کم ما نشي داخلوی کالج ته نه داخلي وي به خامخا د اثر وي د ماحول غ 10% 15% نور ګر ستا په سیلف سټډي باندې ستا سره هغه باندې ډیپندنت دي. دا شی صحیح دی. ما دا ستاسو دا سوال دی سر چې کوم د فورین سکالرشپ چې سر دغه لپاره کوم سړی الیجیبل دی او هغه چوز هغه به بیا سره کوي دغه خرچه او دغه هاسټل دا به بیا فری او دا د فورین سکالرشپ چې دا د کوم سټوډنټ لپاره راځي پی سی لپاره راځي میټریک لپاره راځي د میټریک بعد راځي. یاره د بیف سکالرشپ چې دی بلوچستان انډومنت چې فند کوم په نامه سره چې دی هغه سکالرشپ فند خو راځي په میټریک باندې ښه نمبرونه واخله بیا اپلای کوی سي او هغه ما خیال د مستحق د طلبه لپاره دی ما خیال دا رقم یو سیم دی کې د ام بی بی اس والا چې کوم دی که تا فرض کړو تا انټری ټیسټ ورکړي تا ټیسټ پاس کړي ته ولاړې په خیبر میډیکل کالج سره مطلب سیټ وصول تاله ته ام بی بی اس شروع دی د هغه سره سات سات تاله د 21 سیټان راځي 225 سیټانې دي ته د هغه ټیسټ ورکړي تا هم کلیر کړي که ته الریډي انرول ولې دوی تا ته بیا میډیکل کالج نه درکوي تا ته داخله نه درکوي دوی تا ته چې دوی دا سکالرشپ فند درکوي دا 15 کاله دی ستا د کتابو خرچه دی ستا ترانسپورټ خرچه دی ستا د هاسټل خرچه او ستا د هغه ځای خرچه چې د هغه ډېر په لاس درکوي هغه درکوي دی تا ته. صحیح شو. هغه ترنګ اوس دا 225 کوم سیټان راغلي دي په دې کې راځي چې په دې کې که تا ټیسټ پاس کړې سیټ هم درکوي پلس سکالرشپ هم درکوي 15 کاله دا دی غیر خپل و دا چې سی والا چې کوم سیټان دی برداشت دی د خرچه دی برداشت دی بیا او دا د بیف والا سکالرشپ نه چې هغه اپلای کوي نو کراله تعالی خپل سکالرشپ راځي هغه وصولوي اني ټایم وصولوي په میریټ راځي هغه اکثر سکالرشپ د میریټ غوړي. ډاکټر صاحب ما کوېشن دا په رایټینګ په باره کې دی نن سبا رایټینګ سې ډېر رول پلی کوي په میټریک په نمبرانو کې خو ما داسې کلاس پیلوز یې مې لیدلی چې په دې په 100% کې 90% سوچ په رایټینګ ته ورکړی او 10% سوچ یې کم سبجیکټ یې هغو ته ورکړي او دا داسې القام یې مې لیدلی چې هغه په 100% کې 90% هغه که دوی سبق نه وایي خو 10% دې رایټینګ سم دی در هغه د څوک سبق تر 100% کې 90% وایي د هغه زیات نمبر واخلي دې باره کې ته څه وایه؟ بیا زموږ د فیلډ ایرلیونټ سوال دی ریلیټډ نه دی نو ټاپک سره خو بهرحال زه د هغه مشوره درته کوم 9 to 10 والا سټوډنټ چې کوم دی رایټینګ هم برابر کړي دا ګره خبرې په بنیاد کې راځي ما اول سره دا خبره چې ستا په بنیاد سټرونګ دا ګره خبرې په بنیاد کې راځي ستا رایټینګ به ښه رایټینګ وي صحیح شو بیا تا ته مطلب هغه کوي چې یاره مطلب نمبر ښه په میلاوي شي تا ته ګوره ته به دا شان وټی چې ستا بورډ نمبر تا ته پچیش درکوي پچیش دی تا ته نمبر در راغورځوي صحیح شو نو ته به د هغه سوچ کړه چې رایټینګ هم برابر کړه رایټینګ برابرېدو طریقه خو موږ هغه ویله موږ په کالج کې دا چم کوئ چې یاره د یو ښه رایټینګ والا هلک چې به ونه د هغه رجسټر به موږ راواخلئ بس پنسل به مې راواخیست د هغه په رایټینګ به په سر پسې لیکئ به مې کوم 10 ورقې ولیکل کوم 20 ورقې ولیکل لیکئ به مې اخر به مې تیزادانګه شروع کړله به زر زر په پنسل ورسره لیکه رابر برخه راواخله برته یې میټاو کړه د خپل رجسټر په لاس ورکړه دا رقم رایټینګ چې چا چې رایټینګ نه سم د هغو مطلب د هغو ته زما دا مشوره چې څوک رایټینګ سموي د بل یو ښه سټوډنټ برایټ سټوډنټ هغه دې راواخلي رجسټر د هغه پر سر چې دوی کاپي کوي خپل خط د هغه پر سر پسې لیکي انشاءالله رایټینګ به هم سم شي تیزوالی به هم کې راشي بیا نو بورډ والا تا ته معلوم وي که ښه رایټینګ ولري ښه رایټینګ او ښه کوېشن یې انسر کړی ښه اټمپټ کړی نمبر به خامخا یو ورته میلاږي. اخر کې زه یو کوچنی وضاحت کول غواړم عموما موږ سټډي سره کلام کوو پر پی سی ایس هم موږ کړی دی پر سی ایس ایس مې کړی دی تېر وار پر لا باندې وصولو را روان وار شاید انجینرینګ باندې موږ وکړو او سیکنډ لیفټننټ دپاره چې کوم الفان تیاریانې کوي تر ګردو د دې څه مخکې پکار دی چې زموږ خپل ټیلنټ معلوم کړی زه به کومې خوا ته ځم او من ته چې څوک راشي پر کوم سیشن په کوم شي په حواله سره
موږ هغه ذهن جوړ چې یاره زه به دا شی اخلم او کوم یې ایز ا کیریر دا نه دي پکار بلکې پکار دی چې موږ خپل یو مایند سیټ جوړ کړی د 9 سه موږ جوړ کړو د 10 سه جوړ زه به دې خواته ځم دا موږ ته یو قسم ګایډلاین هیڅوک بیا هغه فیلډ اپ کې هغه لپاره به سهولت دی د ګایډلاین ملا شوی دی نو پکار دی چې خپل ټیلنټ موږ کار خپل ټیلنټ وپېژنو د سیشن په اخر کې ډاکټر صاحب ډېره شکریہ ډېر ښه انفارمیټیو سیشن و د کوېسچن سم معلومېدل چې ډېر زیات انټرېسټ و د اډینس ډاکټر صاحب شکریہ اوس د ګردو مېلمنو ډېر شکریہ الله مې روغ جوړ خوشحاله